چې دی اهل کتابو دی یهودیانو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم توی منږ ستا دین ځکه نه منو چې ستا دا دین دا د نورو پیغمبرانو د دین خلاف دی. د نورو پیغمبرانو په دین کې بیا د خصوصا د سلیمان علیه السلام په دین کې العیاذ بالله اغیوی شرک او سحر دا جائزو او سلیمان علیہ السلام بس سحر کو او تا غیت ناروا وای. الله دا غیت تحقیقی او تفصیلی جواب راولے گو چې یهودیان په سلیمان علیہ السلام باندې دروغ جوړی. سلیمان علیہ السلام سحر نه دے کړي، شرک نه دے کړي، بلکې دا سحر دا خو به شیاطینو کولو، دا خو به جناتو کولو. او بیا د ما انزل علی الملکین خبره تیر شو. الله فرمای دای په سحر کې هغه سيزونه زده کول چې پاغي کې شرو خزا خاوند هغه په میانس کې به روان راوستا او دې خبره معنی دی پویدل چې دا سحر دا دی د الله د احکام په مقابله کې اخلی نو دا دی د پار نقصان دی. خو باوجود د دینا د خپل نفسانیت اغستی او هغه سحر به کولو لکه ډیر کرتا زمونږ په مذهب کې مونږ تم ډیر کارونه داسې صفا معلومي چې دا ګناه دی، د دې مونږ ته په آخرت کې نقصان دی، د دې مونږ ته په دنیا کې نقصان دی. خو مونږ خپل نفسانیت واخلی او مونږ خپل د نفس تقاضا پورا کو او هغه نقصان برداشت کو، هغه ګناه کو او داسې هغه هم کو. الله فرمای د دې سحر او جادو په ځای معنی ولو انهم آمنو که جدای د شرک پر خوده وي او د ایمان راوړې وي واتقوا تقوا کړي وا پرهیزګاری کړي وا د الله یاره په ځان کې چولې وا لمثوبه من عند الله خیر. نو الله سره دای د پاره لوی ثواب لو کانوا یعلمون. الله وی کدی پویدل نو دای بدا کار نه کول. یا ایها الذین واکسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړل دي لا تقولوا تاسو موایي راعنا موایي وقولوا وایي انظرنا وایي په موږ باندې نظر وکا واسمعوا او غور سره اوري وللکافرین د پاره د کافرانو عذاب علیم غضب درناک ته. اوس دی آیات کې الله جل شانو د اهل کتاب او د يهوديان یو بل خباثت ذکر کړي. د اهل کتاب د دې دومره ناکاره خباثتو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناستو، صحابه کرام به سره ناستو، نبی علیہ السلام به صحابه ته د دین تعلیم ورکولو. نو بعض صحابه داسیو هغه فهم کې به خبره ډیره زر نه راتله. یو سړی خبره واوري هغه ډایرک پوه شي، بل سړی خبره باندې زر نه پوهیږي. بعض صحابه نه به زر پوه نشو یا به خبره سم واو نه ریدا ناغي به یا رسول الله راعنا معنا دا زمون رعایت ساتي، زمون خیال ساتي، مونږ ته دوباره وای مونږ په پوه نشو. نو نبی علیہ السلام باورتا دوباره غصب کوي، دوباره به وتا خبره وکړه. اوس يهوديانو سره چل کو راعنا معنا د رعایت کول
او د راعینا دا لفظ دا چې معمولی غونتی دا غین اوږد کې راعینا، نو راعی دا په عربی کې شپنکی ته وایي. العیاذ بالله دی بوي و زمونږ شپنکیا و زمونږ ډبه دا داسې ګستاخه خلکو، یعنی دی به د الفاظو نه هیر پیر کو. لکه صحابه و سلام کو رسول الله ته السلام علیکم، نو دی ته به لږه مکملاو شه دی به السلام علیکم. سام بیماری دا یو ځل نبی علیہ السلام مبارک ناستو پرده لګېدله، پردې شاته مور د مؤمنانو عایشه بیبي وه. یو یهودي دغسې راغی هغه وی السلام علیکم. نو عایشې بیبي چې دننه نه وعلیک او پتا وي سام وعلیک السلام واللعنه او پتا د لعنت وي. مور د مؤمنانو عایشې بیبي چې دا وي نبي علیه السلام ورته عایشې ولې دومره غوسه شوي؟ نو او ته یا رسول الله تاسو واو نه لیدل د تاسو تسوي ته تاسو ته وای پتا د سام بیماری راشي نو ما ته څه کوي نه او ته عایشې تاسو واو نه لیدل ما ته تسوي د وی سلام علیک ما علیک پتا دی د داغه په معنی لګي پیغمبر خیره بدلږي. نو دای به د الفاظ هیر پیر کو. نو الله صحابه ته وی لا تقولوا راعنا، تاسو راعنا مه وای دینه یو پته ولګي د یو داسې جمله چې هغې نه باطل خلق یو غلط مفهوم وچتولی شي، نو هغه ویل نه دي پکار. هغه جمله خبره به پی نفسه ټیک وي، خو ستا د خبرې نه به باطل غلط رنګ ورکړي او غلط په انداز کې به اوچت کړي. د هغه ټیک خبره به هم تا هغه ځای کې پرېږدي، هغه ټیکه جمله به هم تا هلته پرېږدي، ولې باطل ته غلط مقصد علي. او دویم سیبا دی کې یو بله خبره معلومه شه. نبی علیہ السلام وی تاسو د اهل کتابو د یهودیانو مشابهت مه کوئ. نو ګوره په یو سم لفظ کې هغوی راعینه لفظ وی، نو الله وی تاسو مه وایئ، ولې اوس یې هغوی وی. اهل کتاب چې کټ راړي نو لا کټ چې دی نو هغه ایښی نه دی ناستي. رسول الله تاسو د دې مخالفت وکئ. بل حدیث کې رسول الله وی لا تشب الیهود، تاسو د یهودیانو په شانتې مه کېږئ چې هغوی خپل کورونه صفا ساتي او ګن لارو ته رالاړه کوي، خپلې لارې ګنده ساتي. د مسلم ګوره اسلام څومره د اعتدال دین دی ښه. اسلام دا تعلیم ورکوي چې څنګه ستا کور صفا ساتي داسې به خپله لار هم صفا ساتي. ګوره هر سړی هغه کمیټای والی مقرر کړ، موږ به دې ته انتظار نه کوو چې کمیټای والا دې راشي بل څوک به راشي هغه به له صفایي کوي. نه، صفایي سترایي دا چې دی نو زموږ د دین تعلیم دی. زړې کپړې دي، شلیدلې دي، شل پیونده دي پکې، خو صفا دي، پاکی دي. دا د اسلام تعلیم دی ښه. علا کل حال وسیبا زمونږه د بدن کې تاسو ګورئ زمونږ لباس، زمونږ شکلونه، زمونږ خادای زمونږ ډېر کارونه د مسلمانانو دا نن د یهودیانو په مشابهت کې چلیږي. خلق د هغوی شکلونه په نټ باندې د هغوی لباس د هغوی هر څه ګوري او زمونږ خلک هم هغه نکالي کوي، حقه نکالي کوي چې د کوم څیز نه شریعت او اسلام منع کړې ده، نن موږ د هغې په ضد کې لګیا یو. ځکه مسلمان نن ناکامه دی. الله دې دا امت مسلمه او بیا خصوصا د امت مسلمه نوجوان هغه نن تباه دی، هغه نن د هغوی نه ډېر متاثره دی. الله دې موږ د دین او ساتي ښه. بیا الله تعالی فرمای
ما یود الذین نغواړیا کسان کفرو چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا ولا المشرکین او نه د مشرکانو نه ان ينزل دا چې نازل ذکر شي علیکم پتاسو باندې من خیر دنی وحی نه د خیر نه من ربکم د جانب در استاسو نه والله الله تعالی یختص خاص کوي برحمتی پر رحمت خپل سره من آغا چالر یشاو چې غواړي والله الله تعالی چې د ذو الفضل العظیم خاوند فضل لوی دی. الله تعالی د کل یهودیانو مشن من ته بیانې. الله فرمای د یهودیانو مشن څه دی؟ نه غواړي یهودیان اهل کتاب او نه مشرکان چې نازل لګل شي په تاسو باندې وحی په نبی علیہ السلام باندې د جانب طرف تاسو دایغه بده انتظار کیو اهل کتاب چې پیغمبر په دای کې راځي په بنو اسحاق کې برازي نبی علیہ السلام الله تعالی په بنو اسماعیل کې راولېګ الله وی دی دا نه خوخی د وجه د بعضنا رسول الله سره او د وجه د انانیتنا د عنادنا عجبنا فالله وی والله یختص برحمته من یشاء. یاد ساتي دا وحی دا نبوت دا علم دا دینی مقام و مرتبه دا زمین یو استاد سے بوی دا چې دنو دا پس الیکشن معنی نه کیږي دا په خپل اختیار معنی نه دا په سلیکشن معنی دا چې الله سلیکٹ کی الله چناو کی. یو مولوی صاحب نو بیان کو نو مخکې به دلته طالبان به نو هغې کې به وړو کې طالب او وظیفه غوښته انو خلکو به ورته چڼې وي چڼې د هغه مولوي صاحب وایي دا خلک ورته چڼې وایي وایي زه ورته چڼې نه وم زه ورته چونې وم. چونې معنا ده انتخاب کړی شوی وایي دا هلکان چې نو مور او پلار دا انتخاب کوي چې دی به پلانکي سکول ته ځي دی به پلانکي ځای کې سبق وایي خو چې کم انسان ته الله علم ورکوي نو د انتخاب دا مور او پلار نه کوي دا خدای کوي چې د خدای خوښ شي نو د دین لارې ته راواړي د علم لارې ته راواړي الله ورته د دین پوهه ورکړي. شیخ سعدی رحمت الله علیه وی کسیرا کشد در ازل بختیار کسیرا کشد در ازل بختیار طلب کردن علم کرد اختیار. وی کم سڑے چې دے اللہ ازلی طور دے ایک بخت لیکلی نو دے با دا علم پا طلب کے لگی دے با دا انبیاء دا وراثت والا علم دا قال اللہ دا قال الرسول علم دے باغا حاصلی. اللہ دے زمان ستاسو علم با عمل نصیب کی. اللہ دے زمان ستاسو کشران اگر دا دین خادمان او دا علم خادمانو گرزی خوا نو والله یختص والله ذو الفضل العظیم. الله خاوند فضل لوی دی. پس الله نه بغواړو چې رب زدنی علما الله موږ ته علم راکړي. علم دا لوی دولت دی ښا د علم په شان دی دولت چې چاته الله تعالی علم مع العمل ورکو چې علم دی او په خپل علم باندې عمل دی. دا بیا د خپل زمانه قلندر دی ښا او د بیا په چا پروا نشته دی. ما ته ویل وای نادانا ته د لیوانو د زوره څه خبره هر کلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاری. دا فقیران د وخت دا باچاهان دا د مچ وزرم نه ښکاری انا پاغي والدی پروا کوي. نو والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. ما ننسخ آغج منسوخ من آیت دا یو آیتنا او ننسها یا هیر کو من اغیلرا نن نعتی رات للکو من بخیر پا بیتر
منها د اغینا او مثل یا په مثل د اغیمانه علم تعلم آیت نه پوهیږي په دې خبره معنی ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پار یو سیز معنی قدیر قدرت والده دیوی یو رسول الله ته پیغمبري راتلا نه منله علی کتاب بل خبر ادا کولا او داسن کې دی شي چې الله تعالی تورات راولېګو انجیل راولېګو او هغه د خدای کتابونه دي او هغه منسوخ شي هغه ختم شي ولې يهوديت حقنو او عیسایت حقنو لہذا دا منسوخ کېدل دا غي نه انکار وکړو چې نسخ نشته لري دوی دا العیاذ بالله سے غب ته اصل شریعت دوی زمونږ دی الله د هغه جواب کوي الله وینا ما نزل من آیت او ننسها نأتی بخیر منها پیغمبر هغه چې منسوخ کومنګ د یو آیات نه او ننسها یا هیر کو غیر د عقل ستاده ګورئ نسخ داله لکه څنګه یو حکیم دی یو طبیب دی یو ډاکټر دی هغه سره یو مریض راځي علاج کوي نن والا هغه یو شانتي دوايي ورکی بیا چې وخت تیر شي نو د هغه د موسم مطابق او د صحت مطابق هغه دوايي بدله کی ازړه ختم کی نوې والا ورکی دا د بهترین حکیم دا کار دی دا د مشفق حکیم کار دی چې د حالات او د موسم د وخت مطابق د خپل مریض خیال ساتي هم دک کرانګي کله چې اسلام راته په ابتدا کې په تمام عالم کې د جهالت او د ظلم او د کفر تیارې وي داسې اعمال باندې خلق اختو چې تاسو مکوا نو ډیر داسې کارونه چې د خلق هغه سم لار تر اړولو د پاره په هغه کې چې دنو یو مدت پکارو یو سفر پکارو نو پاغي کې الله تعالی سره مدت پورې یو عمل مقرر ک په خلکو نو بیا هغه ختم ک بل عمل راغی دارنګ ډیر اعمال او آیاتونه احکام داسیو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذهن نه الله وباسل دا غي ضرورت اړه پاتې نشو الله وای کمن یو حکم منسوخ کو یا د تانه هیرو نو نأتی بخیر منها من با دا غینا بہتر بیا راڑو او مثل علم تعلم ان اللہ علی کل شین قدیر علم تعلم آیت نپوئیگی ان اللہ بشک اللہ تعالی چه لہو دی اللہ تعالی دا پارا ملک السماوات راج دا اسمانون دے والارض او دزمک دے وما لکم او نشتاو دا پارا من دون اللہ سوا دا اللہ تعالی نا من ولین دوست ولا نصیر نه مددگار الله وی پیغمبر وای دیتا ناس حوالی کیږي دای وری خبره نه پويږي چې په تمام کائنات کې راج دا یو د الله دی چې څه کوي الله کوي د هر څه مالک خالق دا الله دی لہذا الله پويږي چې کم وخت کم کار پکار دی او کم وخت کم کار نه دی پکار نو چې کم کار آغا ضرورت نو الله ختم کو وما لكم من دون الله من ولی ولا نصير او نشته تاسو د پاره د الله نه علاوه ولی مددګاری اغم دوست نظیر خو دې کې لک فرق دی ولی دا هغه انسان ته ویل شي چې د ستا د پا په جوابانه کوي او نصیر هغه ته وای چې هغه عملی دنیا کې ستا د پا کوي بعض مفسرین وی ولی دا هغه مددگار دی چې د ستا رشتہ داری د ستا قریبی او نصیر دا هغه مددگار دی کدی ستا پر رشتہ کې راضی او قربت کې راضی او ک ناراضی نو ستاسو د پاره د الله نه علاوه ولی او نصیر نشته دی معنا که خیر او شر راضی
د بچاو د کامیابی لارې راځي. د کم ځای نه به راځي؟ د الله نه به راځي. نو خپل ځان دا به الله ته سپارو، خپل ځان دا به چې دی نو الله ته مفوض کو. لا ملجأ ولا منجا من الله. موږ دا ذکر کې وو کنه، لا حول ولا قوة، دا لیکي لا حول ولا قوة الا بالله. لا ملجأ نشته زائد پناه، ولا منجا او نشته نجات ورکون کې مگر یو الله دی. الله دې زموږ ستاسو ناراضي شي. ښه بس دومره ډېر. ولو انم الله وی کچری بشک دی امنو ایمان راوړو، واتقوا تقوا کړي، ولا مثوبه ضرور به ضرور دی پار ثواب من عند الله د جانب د الله تعالی نه خیر بهتر. لو كانوا يعلمون کاش دی پوی دی. یا ایها الذين واکسانو امنو تاسو ایمان راوړل دی، لا تقولوا تاسو موای راعنا وقولوا انظرنا، نظرو کا پمنگ مانے واسمعوا غور سر اوری. وللکافرین د پار د کافرانو عذاب علیم، عذاب درناک دے. ما یود الذین نغواړیا کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا وللمشرکین او نه د مشرکانو نه ای ينزل دا چې نازل لکړي علیکم پتا سمان من خیر د وهنا من ربکم د جانب درستاسنا. والله تعالی یختص خاص کوي برحمت پر رحمت خپل معنی من یشا چاله چې غواړي. والله الله تعالی ذو الفضل العظیم خاوند فضل لوی دی. ما ننسخ آج منسوخ کو من آیت د یو آیاتنا او ننسها یا ایر کو من اغیلرا نأتیرات الفوق من بخیر بهتر من هذا اغینا او مثل یا په مثل داغی. علم تعلم آیت نه پویږي ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پر یوسید معنی قدیر قدرت والا دی. علم تعلم تن پویږي ان الله بشک الله تعالی له اغد پار ملک السماوات راج د اسمانون دی والارض او د زمکه دی. و مالکم نشتا د پار من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولین دوست ولا نصیر نه مددگار. الحمدلله رب العالمین. کریم خدایا ته زموږ د ټولو ناراضي شي، الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي. کریم خدایا الله زموږ تقصیرات معاف کړي، الله موږ ته کامل ایمان، کامل رضا، کامل تقوا راکړي. الله موږ ته خپل قربت راکړي، الله موږ ته خپل معرفت راکړي، الله موږ ته خپل عظمت راکړي. الله موږ ټولو نه هر هغه کارواله خدای په کوم چې راضي کیږي، په کوم کارونو چې ناراضه کیږي خدای هغه سره زموږ نفرت پیدا کړي. الله د درد څومره مشرکا دي الله دې ته د دارین خوشاله ورکړي. الله دې سینې د قران مجید علوم ته کلاو کې څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي. څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي. څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې. څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري. الله څومره طالبان دي ته عالمان عاملان مخلصان کې الله ته د خپل دین خادمان کې. الله د شیخ سے په عمر کې برکت واچي. الله د عافیت او د برکت ژوند نصیب کې. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.